ظالم قاتل تر اوسه پورې 19 شو معلوم نشو. او چې کله د یو مقتول قاتل معلوم نشي د هغې د معلومولو ډونډ او تلاش ونشي دې نه معلومیږي چې په خپله د برسر اقتدار طبقې په هغې کې لاس دی. که تاسو وایئ چې معلومولو ګران دي زه تاسو ته واقع بیان کړم. عزالدوله یو بادشاه دی تیر شوی دی ډېر واقعات دي. یو ځل یې هغه په خپل ځای کې دارالخلافه کې یو ځای جوړولو یو کوټه یې جوړوله ترکان لګیا دی مزدوران لګیا دي دی ناست دی په کرسۍ باندې تماشه کوي هغه ترکان ته ګوري وایي چې زه لغونې د دې تماشه کوم. یو مزدور دی پکې لګیا دی هغه د رنګ نه تور دی تورې دی لکه د آبشي د افریقې هغه هم لګیا دی. هغه مزدور ته بادشاه ګوري نو هغه د یو ټاټکي په ځای دوه ټاټکي اوچتوي ښه جوبن کې و طاقت کې او چې ځي او کوزیږي نو په منډه خېږي په اندرپایه باندې. بادشاه حیران شو. بادشاه وی او ځان سره چې کوم دی نو څه الفاظ هم وایي څه ګوره ګوره کوي لکه دا سړی چې سندرې مندرې یا څه ځان سره وایي خوشحالي. بادشاه هوښیار و. بادشاه وایي دې سړي کې څه چل شته. د هغې وجه دا ده چې دی په دې انداز باندې لګیا دی عام مزدور داسې نه هغه خو یو ټاټکي اوچتوي په ګلاره ځي دیاړي پوره کوي خپله. هلته نه پاسېدو چاته یې وویل چې دا کس ما څخه راولئ. هغه راوستو تپوس یې ترې وکړو چې هلکه ته دا دوه ټاټکي ولې پورته کوې؟ ویې صاحب بس ستا کور کوم ځای کې دی؟ کور مې په دې ځای کې دی فلانکي ځای کې. چابیانې مابیانې ته یې واغېستې د هغه د کور تلاشي واغېسته هغه سره ډېرې زیاتې پیسې راووتې. بیا ورته ویې دا پیسې چېرته وې؟ ته خو مزدوري کې دا مزدوري بیا ولې کوې چې دومره پیسې یې تا سره او که ته مزدورکار او غریب سړی دا پیسې چېرته دي حال وایه. د بادشاه روب دومره و ډېر هوښیار و چې سړي حال وایي. ورته وی ما د خښتو په بټۍ کې کار کولو دا تورې ورته وایي. هلته کې زه ناست وم یو ځل خښتو ته مې تکیه والي وه یو سوداګر په دې لار تېرېدو مسافر هغه داسې ډډې ته کېناستو هغه هم د دې خښتو چټې ته کېناستو هغې ته یې تکیه وواله هغه سره همیانۍ وه هغه یې راوویسته په هغې کې پیسې وې پخوا به کمربند په شکل کې خلکو تړلې وې دا پیسې د سرمنې پټه به وه. هغه یې شمارلې چې ما وکتل نو لرې نه ما ته ښکاره شو چې هغې کې ده چې کوم پورته کړل نو هغه دنانیرو دینار یو خو نن سبا د کویت کرنسي ده او هغه زمانه کې دینار د سرو زرو نه جوړو. نو ما فهم که چې ده په دې بټوه کې او همیانۍ کې دینار دي او دینار ټولو کې قیمتي کرنسي وه ځکه چې د سرو زرو نه جوړه. وی چې څنګه ما دا ولیدل نو زه ټینګ نه شوم هغې مال ته زه لاړم دی ډېر زیات مضبوط و دا تورې لاړم هغه ته مې په مرۍ باندې ګوتې کېښوې او دومره زور مې ورکو چې هغه ته مې مرۍ خپي که د هغه مې په لاسو کې ساه وایست. بیا مې هغه بټوه ترلاسه که هغه مې ځان سره محفوظ که او د دې سړي لاش مې راواغېشتو نو د خښتو بټۍ چې کومه خوله وه اور پکې بلیدو په هغې کې مې ورننیست چې دا لاش بلکل غیب شي. بادشاه ته چې دا کیسه تېره که بادشاه حیران شو ظلم شوی دی ډېر. په اعلان وکړو چې دا تاجر دا سوداګر څوک دی دنې نښې نښانې واغېشتې نښې دا دي هغه سره دومره روپۍ وي. یو زنانه خبر شو د هغې اعلان نه هغې په غېږه کې ماشوم راوستو ورته وایي چې دا زما خاوند دی او دومره وخت شو چې دی غیب شوی دی. دی د سودا په ارادې سره د کور نه وتی او تر اوسه پورې نه دی راغلی مونږ یې په نه یو بویي چې دا ژوندی دی که مړ دی. هغې خپل داستان بادشاه ته تیر کو. بادشاه پوه شو چې دا دغه زنانه ده او دا د هغه کونډه ده. ورته ووایي چې دا پیسې دا بټوه واله دا ستا د خاوند. هغې وایي چې او دغه
هغه دنانیر چې څومره وو هغه ټول هغې ته ورکړ او بیا چې کوم دی نو هغه کس یې ونیو هغه یې مړ کو چې څنګه هغه تاجر سره کړو داسې یې ورسره وکړل هغه یې په هغې بټۍ کې ننیست یو داسې قاتل چې د مقتول د ورثاو د طرف نه داونی بادشاہ ته څوک تللی نه دي چا رپورټ نه دی کړی هغه قاتل معلومیږي او نن سبا دعوی د ټیکنالوژي د نوي سیزونو کېږي ډېرې زیاتې دا کیمرې دی دا فلانکی دی دا ډینګړی دی په هغې کې قاتل نه معلومیږي زمونږ دلته دارالایمان کې ما ته ملګرو څو ځله ووایي چې په دې کې کیمرې ولګو ما تر اوسه پورې لا اجازت نه دی ورکړی الحمدلله د الله جل شانه د طرف نه هر یو کس د خدای په نظر کې دی غل چې کومې غلاګانې کړي دي هغه نیولی شوی بغیر کیمرې او ډېر داسې دي چې هغه څیزونه واپس راوړي دي بعضې سره پلاران راغلي دي پوخ سړی به په ګیره پلار به ورته کنځلې کولې دا فلانکې ډینګړې هغه شی به یې راوړو هغه څیزونه یې راوړي دي دارالایمان په دې ایریا کې ګیر شاپیر دیوال نشته یو بدقسمته بدبخته چې هغه اعتراف هم وکړو چې ما غلا کړي هغه په ګڼه کې داسې موقع باندې چې په لکه د جمعې اجتماع وي یا زمونږ عام اجتماع وي په هغې کې هغه ونیوی شو نه کیمره شته نه نور څه شته ورسره بل ملګری او رنګ روغن ته چې کتل تا به نه وی چې دا خو دا څنګه د غلا کړي هغه اعتراف وکړو چې دا مې پټ کړي دي بوټان مې پټ کړي دي دا نوي د ډېرو پیسو والا بوټان دا شی مې کړی دا شی مې کړی نو په داسې ځای کې ماشومان بچي هغه غل نیوی شي مجرم نیوی شي او په ثابت ملک سره د ادارو د یو مقتول قاتل نه معلومیږي نو دا د ظلم انتها ده نو حضرات اهل علم قتلیږي مولانا سنجان شهید رحمه الله په همدغه پېښور کې قتل شو او خلکو نیولې د دکاندارانو په مخ کې د روژې په ماښام کې تیر کړی او بیا په تماچه باندې ویشت قاتل معلوم نشو مولانا مفتی نظام الدین شامزی شهید رحمه الله مفتی جمیل خان شهید رحمه الله مولانا عبدالسمیع شهید رحمه الله مولانا سمیع الحق شهید رحمه الله په چړو چاقوانو باندې یو عالم یو محدث یو مؤلف یو مصنف هغه په چړو په چاقوانو باندې وا په یو داسې ځای کې چې هغه انتهایی محفوظ ایریا ده په هغې کې یو د هغې قاتلان بچ کېږي نو زه صرف دا ویم چې دا د هغې نه زیات عظیم ظلم دی او دې نه معلومیږي چې په دې ظلم کې د ظالم سره څومره کسان ملوث دا هم ظلم دی لیکن دا د خلکو قسمتونه دي موږ به سکول ته تلو نو یو بس په هغې پورې باندې ختو سکول زمونږ لرې و 5 میله د کلي نه په هغې لیکلي و پسند اپنی اپنی نصیب اپنا اپنا پسند اپنی اپنی نصیب اپنا اپنا ډېرې مزیدارې جملې و پخوا په دې بسونه لیکل کېدي داسې قسم ته واقعات د هغې پسې تفسیري چې کېږي هغه بیا مختلف قسم وي لکه یو واقع وشوه په هغې پسې د مدرسو په باره کې یو آواز پورته شو او دا آواز د هغه خولو نه پورته کېږي چې په هغې سینه کې کوم زړه پروت دی د هغې زړه د علم سره د دین سره د قرآن پاک سره د طالب العلم سره د مدرسې سره د جماعت سره نفرت دی هغه دا شی نه برداشت کوي هغه دا یو واقعه د یو کس ذاتي واقعه دا دلیل ګرځوي حالانکه داسې ظالم خو په ارض کې کیدی شي مدرسه بالا خطرناک شی وي چې د هغې ټول پیداوار دغسې وي موږ ته استادانو یو واقع بیانوله دارالعلوم دیوبند کې یو ځل د دیوبند سره خوا کې گاونډ کې یو کور و هغه کور والا سړي رالل طالب یې نیولی راوست او د مدرسې دفتر ته یې راوستو دفتر اهتمام ته محتمم صاحب ته وایي استادانو ته ناظم تعلیمات ته ناظم ته چې صاحب دا طالب دی او دې کور ته زموږ راوړېدلی و د غلا په نیت د غلا کوله مونږ نیولی دی او سخت په قهر او دا خلک د مدرسې خلاف هم نو
وته وی چې دا طالب موالی نو مدرسې محتمم وته وی چې دا طالب نه دی. استادان راته واقع کړي دا وی چې دا طالب نه دی. نو هغه نورم غوسه شول. تاسو مدرسه کې سبق کوي دلته دنه بار کیږي او غلایم کړي دا تاسو بیا دام وایي چې دا طالب نه دی. د دې څه مطلب شو؟ نو محتمم سے بتاؤ یہ طالب علم نہیں ہے، یہ چور ہے، لیکن طالب علم کا لبادہ اوڑھ کر مدرسے میں آیا ہے، طالب علم کا لباس پہن کر مدرسے میں آیا ہے، اور اس کا ارادہ پڑھنے کا نہیں ہے بلکہ چوری کرنے کا ہے. دا طالب نہ دے غلے او د طالب په لباس کې مدرسې ته رانوته د مقصد غلا کول. دا سیوی دی جمع کی دا سی کسان راغلی دي لکه ما تاسو ته مثال لرکو چې هغه راغلی د غلا په ارادې سره. نور مسلمانان د عبادت د پاره راغلی دي، دا غي مال دا غي پیزار دا غي بل یو شی هغه په نظر کې وي، پر ټارګټ کې په نخوي، داغه مقصد مسکول نی. نو داغه د وجنه جمعات بدنامه الله ډیر د کمقل سړی کار دی. ما تاسو ته کې دې شو واقع مخکم بیان کړي. مخکې په خار کې مومن مسجد کې ومزه ماسپخین موس کې ډیره غڼه وا، یو پلار او زوی سودا ته راغلی او صدر ته نو سودا چې وکنه زوی وته وی چې پلار دی جمعات کې وموزو، هغه وته وی چې نه کور ته ځان رسول ته وګورو وی چې نه الته موزو کو. نو د پلار بوټانو هغه زمانہ کې هغه وخت قیمتي او تقریبا د سن 1997-98 واقعه ده. 1997-98 هغه بوټانې په 1400 روپۍ غشتي او هغه د جمعات نه غلو چت کړل چې څنګه دی ودرېدل نه دی وتړلو هغه بوټانې وړ او خو چوک ته پاغه کې بہت سړی څنګه ځان بچ کړي او غلبانه وسنګ نظر اچي. بل غل دا طریقه زده کړي د خپل پیزار پری دی او هغه بوټان په خپو کې روان شي. نو ته په ګمان هم نشي کولای چې مزد ختم کو خپلار یو قتل نو بوټان نه دارت بوټان نو هغه زوی ته وای چې زما بوټان سشل بوټان یو قتل نو پوشل جدا خو چاوړي هغه خپلار زوی تم کنځلې کولې ځان تم کنځلې کولې وستام داسې او زمام داسې جی جمعه ته مستراغلم نو جمعات بدنامولو. نه دا قصور د جمعات هونو هر یو سړی په دی باندې خپويږي. دا د یو کس چې کوم دی نو یو معامله ده، هغه صفاق دی، هغه ظالم دی، هغه ته د ظلم فورن سزا ورکول پکار دی چې آینده د پاره داغه نه خلک عبرت والی چې او بے ګناه نفس هغه ته دومره په بے دردۍ سره څنګه تکت. به هر حال دا ټول ظلمونه دي، د ظلم مختلف قسمونه دي، لیکن د دې تلافی شته ده. په دې باندې خاموشه کېدل او د دې ظلم خلاف आवाज نه پورته کول دا برابر د ظالم سره په ظلم کې مدد دے، تعاون دے، مرګرتیا ده. قرآن کریم کې الله پاک فرمایي وتعاونوا علی البر والتقوى ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. تاسو په نیکی کې د خیر ښېګړې په کار کې په تقوا کې د خلکو سره تعاون کوئ، هغه کې تعاون کوي، خلکو د لار اسانه. ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، په ګناه کې، په معصیت کې، په ظلم زیاتی کې د بل سره تعاون کول نه دی پکار. یو معمولی شی هغه تاسو چې حالات وګورئ، تاریخ نن سبا د حالات محفوظ کړي دي، سړی حیران شي. دغه بادشاہ د عدت دوله واقع چې ما بیان کا، یو بل واقع ته بیان د مال په باره کې. د ایران نه یو حاجی روان شو حج ته، په عراق باندې تلو. هغه زمانه کې په لار باندې تلل، په اوچه باندې ځان سره یو هار د خپل علاقې نه روان کړی دی، هغې کې غمی و، هغې کې زرو د زرو نه جوړو پکې غمی لګېدلي وو. وی چې دا به عراق کې خرڅ کم، ګټه به راته وکړي، تجارت به م خلکو کولو، ورځې به ډېرې لګېدې. هغه هار خرڅ نه شو. بیا وی چې زه خو ځم حج ته، دا قیمتي شی دا ځان سره نه ګرځوم. د مسلمانانو زمانه وه، بادشاه مسلمان، حکومتونه مسلمانانو، د مسلمانانو مرسته به کوله، د هر یو سیس باندې به نظر و، د هغې به جاج پړتال کوړو. کله چې به د یو بادشاه په حکومت کې ظلم وشو، هغه به خفه و چې دا ظلم ولې وشو، دا فکر به هغه سره د مسلمان.
د هغه هارې چانه تپوس وکړو چې دلته کې امین او امانتدار سړی څوک دی؟ وی د فلان کې دکاندار دی، عطر فروش او عطار دی. هغه ته لاړو ورته وی صاحب زه حج ته ځم، ستا مې اورېدلي دي او دا شی تا سره امانت کوم چې زه بیا راشم بیا به دنه والم. هغه ورته وی ټیک ده، هغه ته واغشت. دی حج ته لاړو، حج نه واپس رالو، څه ډالۍ مالۍ د کور د پاره راړې، یو پکې د هغې سړي د پاره دکاندار ته راوړه چې دی خوشحال شي. هغه ته چې رالو سلام یې واچولو، ورته وی چې صاحب دا ډالۍ مې تا ته راوړې وي د څه شي ډالۍ؟ وی زه هغه کس یم که نه تا سره چې مې هار امانت کړی دی. وی د څه شي هار؟ کوم امانت؟ زه خو تا نه پېژنم، ته څوک یې؟ زه خپل کار کوم. سړی منکر شو، قیمتي هارو. دی حیران شو، لګیا دی ورته که دی څومره خبرې وکړي فریاد وکړي، شور شو، د بازار خلک راغونډ شو. د بازار د خلکو د دکاندار په حق کې دا ګمان نو چې دا دکاندار داسې کار وکړي. دې ټایم کې هغه ټینګ شوی نه دی چې کتلی دی هار ډېر قیمتي هارو. نو دی غریب فریاد کولو، د ده چا نه اورېدل. یو کس ډډې ته کو ورته وایي چې یو حل درته ښیم، کیدای شي چې الله جل شانه ستا مال تا ته درکړي که ته رښتینی په خپله دعوه کې. وی څه؟ وی بادشاه راځي فلانکي ځای کې کښېني، هغه ته دا فریاد یوسه. ده ورته چې بادشاه ته ما څوک پرېږدي، زه مسافر سړی یم. یو ډنډې سره کاغذ ولګو، په هغې کاغذ باندې نوم ولیکه چې زما فریاد دی. هغسې وکړل، بادشاه لرې نه هغه کاغذ ولیدو، ورته وی چې دا سړی را مخکې کوي. ورته وی څه چل دی؟ وی صاحب دغسې چل دی، هار مې دکاندار ته ورکړی او هغه اوس په هغې باندې منکر دی. ورته وی چې ښه زر یم د ایران واپس تللی، د دې وجې تلی نه شم ځکه چې هار مې ډېر قیمتي دی. بادشاه چې سړي ته ښکته پورته وکتل، وی دا سړی دروغجن نه دی. ورته چل وښولو، ورته وی چې ته لاړ شه او د هغې دکاندار په دونکاچه باندې کښېنه. پخوا به د دکان اوچتو د لارې نه د خټې دونکاچې به وې، دالان غونې به وو، په هغې باندې کښېنه. که هغه درته ځای نه درکوي او هغه دې پاسوي، نو مخامخ دکان ته ورته کښېنه زما، او بیا به زه تېرېږم په لار باندې، زما سورلي به تېرېږي، نو خلک دکانداران به زما استقبال ته روځي، څوک به څه کوي څوک څه کوي. ته د خپل ځای نه مخ وځه او غوږ کې ورته نورې خبرې وکړې داسې داسې به کې. وی چې ښه ده. بیا هغې نه پس ګوره چې دا سړی څه کوي. ده ته یې چې څنګه ویلي دغسې وکړل. دی ناست دی، بادشاه بګۍ تېرېده سورلي، وړاندې هم تسپایان دي، وروسته هم تسپایان دي، یو خوا بل خوا هم ترې روان دي. نو بادشاه چې تېرېدو ټول خلک استقبال ته راووتل، سلامونه کوي. دا مسافر پروت دی، داسې ډډه یې والي ده، خپې یې اوږدې کړي دي، دکاندار خو حق ورکوي نه. بادشاه چې دی ولیدو، د بادشاه ته ځای خولی او دا پروګرام دی منصوبه تړلې وه، هسې پېژنې نه. بادشاه پې سلام واچولو، نوم یې ورته واغشت، او فلان کی سلام علیکم. وعلیکم السلام. کله راغلی؟ ته راغلی، موږ دې خبر کړي نه یو. بادشاه چې سلام اچولو، نو دی د خپل ځای نه خوځېدلی هم نه دی، خپې هم نه دي راغونډې کړي، او دا بادشاه پوه کړی و چې ته به داسې کې. نه پاسېدو، نه راغونډ شو، نه توجه خاص بادشاه ته ورکه. بادشاه ورته د بګۍ نه راکوز شو، لاس یې ورسره میلاو کړو. وی ته ګوره رالې، موږ دې خبر نه کړو. داسې یې ورسره خبرې اترې وکړې لکه یو سړی چې انتهایي د لارې کوڅې ملګري سره خبرې اترې کوي. خلک حیران شو، دا سړی خو ډېر لوی سړی دی او ډېر عظیم شخصیت دی. بادشاه غونې کس ورته د سورلۍ نه کوز شو، هغه دکاندار هم دا تماشه وي. بادشاه بیا کېناست، لاړو. دکاندار رالو، دی مسافر ته وایي، وایي ته لغونې هغه هار نښې نښانې ما ته بیا وښیه چې څنګه و. دی ورته وایي چې داسې داسې. وایي زه ګورم. لاړو، هار یې راړو. ورته وایي چې دا ښه ده چې دې یاد کو، ما د نه تپوس وکړو. ما دا کټوۍ کې ایښی و، هغه کټوۍ مې لاندې ایښې وه، دا په هغې کې پروت زما هېر شوی و. اوس مې یاد شو چې دا تا راته نښې پتې اوس بیان کړي. حالانکې دا زور د هغې بادشاه د کردار و. هار یې ورته ورکو. بادشاه ورته ویلو چې کله دی هار درکړي نو ما ته به بیا وې. دا مسافر وایي چې زه بادشاه پیژنم نه، هار ما ته میلاو شو، زه څه کوم چې بادشاه ته یم، خو راځه ځه خپې وباسه. بیا یې ډکې رال چې نه، ښه خبره نه ده، دومره ښې د سره وکړل. هغه ته اطلاع ورکړه.
بادشاہ څخه لاړو ورته وی چې صاحب هار راکو دا هار. بادشاہ خوشحال شو چې حقدار ته حق ورسېد. ظالم ظلم او پردې د مظلوم حق وصولول دا طریقه راته خیم په کوم انداز باندې دا صفا خبرې دی. په دې کې څه شک شوبه نشته، نه پکې سحر شته نه پکې جادو شته چې څوک کوي او غواړي. بیا چې کوم دی نو جلات راوغوستو ورته وی راشه هغه ته توره ورکا او ورسې ورته ورکړه د هار یې ورکړو ویلاړ شه هغه دوکاندار څخه. هغه دوکاندار غاړه کې د هار واچو او سر ته نه پرېږه د خلکو مخ کې ټول دکانداران راوغواړه او بیا ته نه هار وباسه او هار بیا دې سړي ته ورکړه. مسافر ته وی ته زه پخپلم او هغه ته وی جلات او پولیس والے ورسره واستول اعلان وکړي چې کوم سړی په پردي امانت کې خیانت کوي دا به دا حالي چې یو واقع داسې وشي د هغې نه پس بیا څوک داسې جرم ارتکاب کولی شي. عرض مې دا کولو زما عزتمندو چې ظلم چرتم وي هغه ظلم دی. که هغه یو استاذ کړی هغه ظلم دی، که هغه حکومت کوي هغه ظلم دی، که هغه ملکونه کوي هغه ظلم دی، که هغه په پوره ملک باندې کېږي هغه ظلم دی، که هغه یو فرد باندې کېږي هغه ظلم دی. په هغې سره دین بدنامول، جماعت بدنامول، اداره بدنامول، مدرسه بدنامول، دا د الله جل شانو قهر او غضب ته دعوت ورکولی. او کوم خلک چې داسې کوي دا د دې خبرې دلیل دی چې د دې کس د مدرسې سره د دین سره په زړه کې نفرت دی. دا نه خوښوي چې قرآن پاک عام شي بلکې د لارې مسدود شي. زه په درویش کې هم هغه زمانه کې وفد راغلی و چې کله امریکې په افغانستان باندې حمله کوله. مولانا حسن جان شهید رحمه الله هم ژوندی و، هغه چېرته جلسې ته تلي و. ما ته د مدرسې انتظامیې وی چې د وفد سره ته خبرې وکړه. هغې ته یو بیان کولو دعوتي اول د اسلام د حقانیت باره کې، بیا د هغې د سوالونو جوابونه ورکولو. په هغې کې یو وخت بارنی راغلی و، ټول افراد د بهر تقریبا 21-22 کسانو، کافرو پکې، یو پکې مسلمانو د کویت، او یو وفد د اندرونی ملک زمونږ د ملک د غټو گریڈونو افسرانو. هغې کې یو جنۍ ما نه تپوس کوي آپ اس مدرسے میں بچوں کو بھی پڑھاتے ہیں؟ ما ورته وی چې آؤ وہ پھر بچوں کو جب حفظ کراتے ہیں تو اس کا ترجمہ بھی سکھاتے ہیں یا بغیر ترجمہ کے؟ ما ورته وی نہیں، ابتدا میں ترجمہ نہیں ہوتا بلکہ حفظ کرایا جاتا ہے. بچہ بڑھ کر پھر جب درجات میں داخلہ لیتا ہے تو پھر وہ قرآن پاک کا ترجمہ بھی سیکھتا ہے. ابتدا کے حفظ سره ترجمه نه کوي، صرف قرآن یادوي. دا غي زنانا د پاکستان یو مسلمانه زنانا، لیکن د لارډ میکالې د تعلیم نه او د یورپ او د امریکې نه متاثره زنانا غماته وی پھر طوطے کی طرح قرآن پاک رٹنے سے کیا فائدہ؟ قرآن کریم تلاوت ته دا الفاظ استعمال کړل، طوطے کی طرح قرآن رٹنے سے کیا فائدہ، چې ترجمه وته نه خی. بیا ما وته مستاده اعتراض ډیر کمزور دی. ماشوم ته په پلی ګروپ په پریپ کې پرایمري کې ABC خی، مختلف سيزونه وته خی، دا غي معنی وته نه خی، غوته یادې چې دا وایي. که ماشوم ته پوسم کو دوی چې نه تلا نه پويږي پدې، هغه ټیم کې هم ستاسو اعتراض پکار دی، لیکن حالت اعتراض نه کوي. دویمه دا ده چې تا قرآن پاک د عام کتاب غونې وګړلو، حالانکه قرآن کریم د الله کلام دی. د قرآن کریم صرف تلاوت کول دا عبادت دی، تقرب دی، الله جل شانه ته په سړی نږدې کیږي. د الله رسول فرمایي من قرأ حرفا من کتاب الله فله به حسنه والحسنه 10 امثالها لا اقول الف لام حرف بل الف حرف لام حرف میم حرف. د قرآن پاک په یو ټکی باندې لس نیکی دي، نیکی دا یو نیکی یو په لس چنده الله زیاتوي. او بیا د الله رسول فرمایي زه نه وایم چې الف لام میم یو حرف دی، بلکې دا بیل بیل حروف. مثال حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم د آغا ټکی ورکو الف لام میم چې دا غي په معنا څوک هم نه پوهیږي. د نن مخکې زمونږ اسلاف هم دا غي په معنا نه پوهیدل. هغه مفسرین چې غټ غټ تفاسیر په مختلفو ژبو کې په عربی کې لیکلي دي، هغه هم د دې په مطلب نه پوهیدل. صحابه کرام هم د الف لام میم په معنا نه پوهیدل، او رسول الله صلی الله علیه وسلم پوهیدو کنا. په دې کې دوه قول دي،
لیکن د الله رسول امت ته د دې معنا نه ده خولی. بغیر معنی پویدو د الله رسول فرمایي په دې کې نیکی ده، او قرآن پاک ته دا لفظ ته استعمالی خامخا معنا. او بل دا ده چې هر یو کار خو په درجې سره ترتیب سره کیږي، لیکن دا سه اعتراض او دا سه سوال حفظ په ماشومانو باندې په مدرسه باندې هغه کس کوي چې داغه په زړه کې د دین سره الیاذ بالله ثم الیاذ بالله یا محبت نشته یا نفرت. د دې په ځای کې نور تعلیم ورنو. عرض مې دا کول زما عزتمندو چې د خلکو ضمیر په دې کې معلوم شي او دا الله جل شانه ویني. والله بصیر بالعباد. هر یو ظالم ته الله جل شانه داغه د ظلم سزا ورکړي. بعضې ته په دنیا کې قابل عبرت جوړ شي. الله جل شانه دې موږ د ظلم نه وساتي او د ظالمانو نه دې الله پاک وساتي. واخر دعوانا ان الحمد لله.